سورة الواقعہ مکی سورت تے یہ ہجرت نبی علیہ السلام نا مخ نازل شوی شپږ څلوېښت دے 46 نمبر دے په نزول کې فصل سورۃ طه نازل شوی دے اور ترتیباً شپږ پنځوسم دے 56 نمبر فصل سورۃ رحمان نا ربط سورت مخ کے سرا یو دا چې مخ سورت کے آخرہ کی وی چې برکت اللہ چاہیے نو دی سورت کی تفسیر کو چې څنګه برکت چاہیے دی وجنے اور پسی رانا مخ سورت کی وی چې برکت اللہ چاہیے نو دلتا دی تفسیرو چې برکت څنګه چاہیے اللہ داغی وضاحت کو دی وجنے اور پسی رانا دویم ربط مخی صورت کے وی چې نعمتونه او عذابونه د الله په اختیار کې دي نو په دې صورت کې ذکر کوي دا وکړه وی نو سر کو اذا وقعت الواقعه کله چې قیامت قائم شي دا نعمتونه عذابونه بیا شروع شي حافظ رافعه دریم ربط مخی صورت کې وی چې نعمتونه عذابونه بیان د نعمتونو عذابونو شو نو دی صورت کې د دې مستحق خلق ذکر کوي چې دا بچا لوي نو دی وجنه اور پسې راړه سلورم ربط سورۃ قمر کې ویلو چې لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ما آسان کړی نو سورۃ رحمان کې چې الرحمن علم القرآن یعنی دا آسانول د قرآن کریم دا د الله د رحمانیت اثرو نو په دې صورت کې وای چې آسان دی خو پاکان و پیږي مشرک بلدی او په پیږي آیت نمبر 79 کې لا یمسو الا المطهرون هدیو جوړ ورفسیر رانا امتیازات د صورت ممتاز دی په آیت نمبر 3 باندې چې حافظ رافعه بل شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز ہے نمبر 4 باندې اذا رجت رجا بل امتیاز وبست الجبال بسا بل امتیاز فکانت ابام وس ټول آیات نوی دي ټول نوی دي پوهه په اوسو ته غټ وو بل امتیاز آیات نمبر 15 علی سورہ موزونه بل شنشته سورہ مرفوع راځي او مصفوف راځي موزونه دا په دې صورت کې بل امتیاز سورۃ ممتاز نمبر 36 باندې چې فجعلناهم افکارا عربا اترابا بل دا شان نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز نمبر 55 باندې فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم يوم الدين بل دا شان الفاظ نشته بل امتیاز سورۃ ممتاز نمبر 3 باندې 73 نحن جعلناها تذکرة متاع للمقوین بل دا شان نشته د اور صفات کړي بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 79 یو کم اتیا لا مسو الا المطهرون بل شان بل امتیاز سورۃ ممتاز آیت نمبر 83 84 او 85 83 84 85 چې هغه کې وایي فلولا عذاب بارز الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كن دا ټول دین رسېږي دا ټول بل دا کې د شان نشته مقصد د صورت دا صورت تتمه د سورۃ الرحمن الته مبارک فی کل شان والله په دې صورت کې وضاحت کوي او تکمیل کوي داغه اول شپږ آیاتونه په تور تمهید دي په دې تمهید کې د دریو فرقو بیان کوي دا غي د احوال تمهید ده چې روس پای باندې تفسیر شروع کی د آیت نمبر 7 نرسو او مون هر زمانہ کې د غدري قسمه خلقي اذا وقعت الواقع واقع د قیامت نوم ده او واقع او تولي وایي د کجدي په وقوع کې چې کوم شک نشته واقع او ته کوي د دې په واقع کې دوه شک نشته خامخا به واقع کیږي اذا وقعت الواقع کله چې واقع شي قیامت ليس لوقت كاذبا کاذبا یا
اسم فاعل له په معنی د مصدر دی نو بیا با لام په معنی د فیش نو بیا معنی دا شي نشته په واقع کېدو دي کې کذبون درو ليس في وقعتها كذب وجب چې کاذبه په معنی د مصدر والے نو ليس في وقعتها كذب نشته په واقع کېدو کې دروغ ایس دروغ پکې نشته یا کاذبتون دا صفت شي موصوف محذوفه موصوف چې کوم دی هغه محذوف دی او کاذبه صفت ده نو بیا با ليس في وقت وقوعها نفس كاذبه معنی شي ليس في وقت وقوعها نفس كاذبه نبی په وخت واقع کېدو دي کې هیڅ څوک دروغجن کوونکی دی لا اوس خو دروغجنتیا کوي چې قیامت نشته څوک په خلی وای څوک په عمل سره ښکار کوي چې قیامت نشته دا څوک په دین پیسې ګټي د عملاً دا ثابته چې قیامت نشته کله قیامت باندې نو په دین پیسې اخسته خدای وای قیامت نشته مردا کوي دنیا دا ورکه چپا لیکن کله چې قیامت قائم شي کنه نو بیا با اس سوق دا جواب د قیامت تکذیب کی بوجه په دو معنی شوي یو معنی ليس في وقعتها كذب اوس منګه فاعل په معنی مصدر واغسته نشته په واقع کېدو کې اس درو دا ټیک شو یا ليس في وقت وقوعها نفس كاذبه نبی په وخت واقع کېدو کې اس سوق دروغجن ته نه لمغرمون بشک موږ تاوانیان کړی شو بل نه محرومون بلکې موږ محروم کړی شو د تخمنا نو ختامن مانو دانه وکړه یا ختامن په معنا د دل کېدو د فصل کچره غواړم وګرځو د فصل ختامن دل راوبخي وسیله پیراولما نو فضلتم وګرځي تا ته تفکر خبرې کون کی چې وای بچ ان الا مغرمون یقینا منګ یو منګ تاوانی کړی شو بلکې منګ محروم کړی شو فصل نه دا دویم دلیل کله وغواړم راخي جوړی مادي اکه له ختم کوم نو سبا کې بیا ایسوم نشي کوله او دریم دلیل افریتم ما الذي تشربون یا خبر راکې دوبو هغه تاسو اس کوي آتاتو راورو دیل من المزنی دواریا دینا یا منگوی راورون کی ستاسو اولیاء راوری اکدی راورون لو نشاو کچرو غورن تخویف کچرو غورن منگا لکه مخی تخویف ورکو پینسر کی لو نشاو لجعلنا ختامن نو دلتم تخویف ورکی لو نشاو کچرو غورن منگا نو بگردو داوبا اجاجن تروی مالگینی نو فلو لا تشکرون نو ولی شکر نه ادا کوي تروی بچی بیا فصل نه کوي انا به اسکیشه دا تروی وبو چې فصل تواچ نه د کیږي وې سودی یو ځل خلق او جمع شو فرعون ته چې ورته ځان ته وای الهی ما نو موسی خو د خپل خدای نه چې سوال کوي نه کیږي ان تم څوک کوي څوک نه وېزمه کو چې دی فصل خرابيږي ان باران فکر ده کنه هغه خام ان هغه د شپې شیطانان ته وي چې باران فکر ده د ټول دنیا شیطانان را جمع شو په مصر باندې ور لاړ او به اوس کړی خېړې ان مصر په ځمکه باندې میتیاد وکړي سر چې خلک را باندې لارې ټول لوندې پتلون لوندو خلک خوشاله شي پیروان بابا چې ده اور د کرامت ته نو چې روز تیر شو نو فصل اوچېده چې بل ارزو کته فصل اوچ مولا روم وای ای کرامت ولی ما عجبس چوبی شاشیر گفت باران شد وای دا د فرعونانو د ولی کرامت او عجیبه چې کله میتیاد وکړي ان گفت باران شد باران شوه نو دارنګ الله وای دا میتیاد چې کوم دي کوم دغه کنه په دې کې مال گیوی او دا شیان یغه سوځي دغه فصله نو دلته وای لو نشاو کچرو غواړو مونږ نو وګرځو دا او به او جاج تروي مالګینی نو فصل والوچ کی ته اس کېم نشي فلو لا تشکرون نو ولې تا شکر نه ادا کوي د الله نعمتونو اوس بل دلیل سلام افریتم النار یا خبر راکې دور آغا تورون چې تاسو بلوي انتم انشاتم شجرتها اتاتو
پیدا کړی دا اونه دی اور یا موږ یو پیدا کوونکی نحنو جعلناها تذکرتن منګه ګرځولې دا اور تذکرتن یا دهانی د بلور او فائدہ د فرد مقیم د مسافر مقوین ویل کیږي مسافر ته ویل کیږي او مقیم ته ویل کیږي ګور دې کې دا نه چې منګه ګرځولې دا اور نمونه د قیامت د جهنم دور نمونه ونه ودا دغه نمونه نه ده د یا دهانی ده چې ته دا ورغلی ته هغه ور یاد شي نبی اسلام وایي و د جهنم ور چې سلفری یخ سلفری نو دا ور به جوړ شي د دنیا ور چې یو د یخ کې نو بیا په لاس کې انګار راواله هغه اسکار لاس نه سوځي د جهنم ور چې سلفری یخ کې نو هغه د دی ور په شان شي نبی اسلام فرمایي و د جهنم د اور لوګي چې د ستنې په سوم کې راغلي دنیا ته ان دنیا کې یو جاندار فاتح شي دا اونې به مسودي دا انسانان د ارث به مسودي فصل به مسودي دورته دور ده اوس یو بل حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایلو چې اذا اشتد الحر کله چې ګرمي زیاته شي فابردوا بالصلاه بیا موس په یخ وخت کې کوي ولی فإن شدة الحر من فیه جهنم دا کده د ګرمۍ د سختی چې ده د جهنم بڑا سره په ګرم واه امام ابو په سور لوی فقیر دی سور لوی الله علم ورکړی ولا هغه وای چې په اوړي کې موز ماسپخین لګ لیټ کوي اپا جمی کې د وخت کوي دغه ماسپخین ټیم ډیر زیات دی بیا په اوړي کې انو لګ لیټ کوي چې په ابرو به صلات نبی اسلام حکم کړو چې ابرو به صلات په ماسپخین موز په یخ ټیم کې کوي ولی فإن شدة الحر من فيه جهنم د ګرمۍ د سختی چې ده د جهنم بڑاس نه ده او بلې غار د نبی اسلام وایي چې که د بڑاس د ستنې په سوم کې بڑاس راغی دنیا ته نو شیبن ژوند نه پاتې نشي او دې حدیث کوي چې دنیا د ګرمي چې ده دا د جهنم بڑاس نه بیا دا ذکر کړی دي خلکو چې جهنم دو سا اخلي یو سا چې کله پریګ دي نو ګرمي شي جبل سار چرایخ کی نو سردی شي په دنیا کې نو په جمی کې سار راخ کی نو ګرمي راخ کی ته اب وړي کې سا پری دي نو دا څنګه چل دی اوس تاسو سره ګرمي ده چرات د اخوا کې دا تور شي خیخ دي نه پکې دی فلک تیرا تور شي تیرا کې به اوسم غزا په خپل برسنه او غوندي کنه چې خلک او غوندي کنه سواد تور شي سواد تبر کلام تا من په و میاش کې تل ځا مولانا سے برا غبرال تا غبرال کې په و میاش کې مونږ ته واور په وریدان واورا او په ځمکه باندې واوري پرتی وي امنګ چې کوم کوټه کې بوده کېدو هغه کوټې لرګوي ښه غټي غټي ګرګوي هغه لکه په ایمان بسری کړي و نو دا ته به یې خو یو غټ ګرګج تقریبا یو نیم غز دنګ دغه کوتري یو نیم غز یا دوه غزا هغه به من سیرلی و په تبرون باندې نو هغه کې به هغه تر ته چاو دکړو هغه به داسې دوه کې خوده نو بل ګرګ دغه راغه به نشه اوسره نه کې به چاو دکم په هغه چاو کې ورته نو د زمکه ته ورسېد دا دیوال شو نو دوه به په نور کې خوده نو په دې نور ګرګ کې ودا کوټي وی دا غي د لرګو کوټي وی الته د ګټو کوټي نه وي ما دا ولې په د ګټو کوټي د نه ټینګيږي دغه د دوره زیات اور وریږي بیا او موږ بیا په دې کې ناسو لوی لوی کوټي به جوړ کړې او دې کې موږ واخو سارو موږ دې دنه ایثار کړی دغه جیجه مې راشي بیا موږ سو میاش دې وته نشو بیا دې کې دنه موږ ناسو دنه وي واشه نو موږ له به په ومه میاش کې په جولای کې چې سخته ګرمي دلته کې موږ له به وب ګرمول او دسلا ا کوټه کې موږ بڑستنه چولم ته به ورم بلوال تکه ول دا بڑا سلطنو ته ګبرال ته یا کلام ته چور شي مری ته چور مری خوخه کړه ته به مری کې یخدي دا خبر نه ټیکيږي چې یو سا اخلي نو ګرمي شلته او چې ستا پرید ګرمي شي چې ستا راخ کینو سردي شي دا خبر نه ټیکيږي اگر کروات کې بعد کوم راغلي دا خدا دا
د دورات په سترګه باندې ټکیږي دغه چې خوا کې دغه د کنه چراټ دی چراټ نه کتره کوشه په بوک باندې ګرمای نه مرشه چراټ کې باندې ساړه کیږي اني په لبر تیرا کې د سردان بمري اوسم او کته ګرمي ده اصل کې نبی اسلام مطلب دار ہے چې تاسو به یو خو خموس کوي ځکه چې دا ګرمه را سختی نه دا پشان د جهنم د بڑاستا لکه جهنم دانه چې جهنم بڑاسته دا مثل فيه جهنم دا معنا فإن شدة الحر مثل فيه جهنم دا د ګرمه د سختی چې دا پشان د بڑاس جهنم دا لکه جهنم کې سړې په بڑاس کې ناسي الت آرام نه کړه آرام نه نو دا کرنګي چې ته جمعه تلاړ شي ا بڑا شي د ګرمه سخت نو پای کې وته سموځو کې ستاب له ګرمه ته خیالي نوز بسو کې نو په یو خو کې کو چې الله تعالی تعلق ټکی لکه دیو جن تاسو ګورئ فقها ذکر کوي او حدیث کې مرادي چې کله تاسو یو قیمتي شي نو قیمتي شي لا رستو مګدا دا نه مخه تا کې سپلای دي بوټان دي اوستاني بوټان اغستی په 2 روپیا په 3 دربانه او جمعه تلړ په خور کې هغه درستو کې خدلا نو ته چې موسکه په موسکه به بوټان ته خیالي چې درستو کرانو ته اون تختی نو تاسو سموزي ځان ته مخه تا کې نو ته چې مخ ته وتخکاری نو موسکه وستا توجه الله ته او کنه بوټان دروست پراتی وستا توجه بوټانو ته نو الله تعالی باندې توجه خرابای د کرنګي چې په ګرمای کې ته موسکه اله خیال باندې ګرمای ته نو الله ته توجه کمزوري نو دیو چې نبی اسلام وای چې اذا اشتد الحر کله چې ګرمي زیات شي نو فابردوا بالصلاه نماز پخین ناموز لګ ورستو ټیم کې کوي ورسو ټیم کې کوئی چې ګرمي کم شي ولی فإن شدة الحر من فيه جهنم د ګرمۍ دا سختی چې کوم دا جهنم بڑا ستاره لکه حدیث کې راځي چې الله صلات موږ نه کیږي چې ډوړای موجوده شي دا ولی یو سړی وګړي ډوړای وتراله نبی اسلام اول دله فکر دې ډوړای وخوري اده کچې په موس کې بعد خیال ډوډۍ ته دي نو موس خدای الله سره خبرې دي نو چې د خیال ډوډۍ ته لاړ شي الله سره خبرې ده خرابيږي نو ول ډوډۍ اوخره خیر ده ان کې امامتي ولاړه دم خیر ده ډوډۍ تیار ده امامتي ملته ولاړه نو اول ډوډۍ اوخره نو که اخر کا دو تر اورته لاخه کو نه رسو ځان لبه وکي خدا نه چې ډوډۍ تیار ستاره ته ډوډۍ کیږي او ډوډۍ بوی در باندې لګل ته مستودريږي شیخه شیخانو نو دې کې مطلب دا شو چې د ګرمۍ د اثر ډیر زیات دی نو موسیقي لګ یا خو کې کوچ الله تر دې توجه دی الله ته ټول الله ته چې ګرمۍ ته خیال ناراضي نو دې دا کې تذکره وي نمونه ځکه نو چې دنیا اور جدا ده د جهنم اور جدا ده هغه تور اور دی خدای یو یاد دهانی چې دا اور د تعالی یاد کو چې تاسو بل اور یاد شي چې غور ډیر سخت دی هغه ته بزم چې مطلب چې عقیده ټیک کړه الله قران ته کیندا معنا ده نحنو جعلنا تذکرتنا منګورول دا اور د دنیا تذکرتنا یا دهانی ده جهنم د اور و متان او فائدہ للمقیم فرد مسافر او د فرد مقیم او سلور دلال ذکر شو تفریب کې د مسالې چر کله په دې پوښ خالق می الله دی زرغونی الله کوي او با الله را وري ادان اورم الله پیدا کړ فسبح بسم ربک نو پاکي بیانو ده الله پاکي بیانو د نوم دربستا العظیم چلو ذات پاکي بیانو چې الله پاک د دې جزنا الله پاک نائبان الله پاک نازولنا فلا اقسم اوس عظمت د قران کریم بیانوي فلا اقسم نه د اذکار راکتن چې د خیال له لکه څنګه چې د خیال برکت بل څه کوچول لا اقسم نه د اذکار لکه چې لا نه د اذکار یا لیس الامر کما یظنون نه د اذکار لکه څنګه چې د مشرکانو خیال برکت بل څه کوچول شي اقسم بواقع نجوم شاید کوم اده پریوتل دستورو چې انه ستور نه مراد د قران کریم د آیاتونه ایراتل د قران آیاتونه دا شاید چې نو لقسم یقین دا پریوتل دستورو دراتل قرآن لقسم شهادت دل او تعالی عظیم
کچر تاسو پوهیږئ دا ډیر لوی شهادت دی پوه چې انه دا په صداقت د قرآن چې انه لقرآن کریم یقینا دا قرآن کریم د لوستو کتاب د عزتمن فی کتاب مکنون په کتاب صدب شوی کې په کتاب مکنون لوح محفوظ کړي لا مسو یو معنی خو امره لاس به نوړي دی مگر فاکان چې کوم خدای هیڅ کې لاس نشي وړي کم سړی په جنابت کې لاس نشي وړي او چې بیا ودا سم لاس نشي وړي خدای اوسره البته چې په هیڅ کې په خلی ویلم نشي لاس نشي وړي یا په جنابت کې په خلی ویلم نشي لاس نشي وړي او چې بیا ودا سوي ان په خلی باندې ویل شي ښا په خلی ویل شي او لاس نشي وړي یو خدای معنی راما یو معنا د شیخ القرآن دا او دارنګ د هر مجدد رحمت الله علیه او امام موردیم دی معنی ته اشاره ابن جوزیم دی معنی ته اشاره کوي امام مظهری ثنا الله فدیفاتی تفسیر مظهری کې هغه هم دا معنی کوي د مجدد نه چې لا مسو نو پویږي په قرآن باندې الا المطهر مگر پاکان خلق پاک څنګه لکه مخ تاسو له په زور د خواب کې چې ان فی ذلک لذکر یقینا په قرآن کې پند خلمن کا لو قلب اچل چې غړي پاک چې غړي پاکي ته شرک نه لمن کا لو قلب هغه چل چې دا غړي خو پاکړي اول قسم او وکیلی وو ش دارنګه سورته اعراف 140 کې تاسو لوستو غنا شسات ربان آیات الذین درچ اړم بعد فوی د فهم د خپلاتنا الذین کذا تکبر فی الارض چې ځان غټ غړي په دنیا کې متکبر چړه کې تکبر یو پلیتی دا نو دیم نو فی لا مسو نبا پوی کی پدی باندې الا المطهرون مگر پاکان خلق چې عقیده پاکي عمل پاکي ته دیو جن موږ اول کوشش کوو په اصول کتاب وګورئ موږ د عقیدې له زور کو ډیر زیات رد شرک کو ډیر زیات سخت او بیان د توحید کو ډیر زیات سخت رد بدعات کو ډیر زیات سخت اکثر خلک به خفشي او تختیه دي د تصاید دور سخته ده د ستاره خیر د فارید الله بنده کپړه کې د ځګن باندې چې غوزي دغه چې موږ سختیونه کوو اول کې بیا په قران نه پوي کم خلک چې نرمي کوي دا نه قران څوک نشي ذکر کم خلک چې سختی کوي دا نه خلک ذکر موږ نه ولې ذکر موږ د لیاز نه کوو نه د مشرک لیاز کوو نه بدعتي نه دین فروش موږ په سخت راځو دغه سختي اثردار راشي اچړې پاک شي دغه سړي چړې پاک شو نو په قران په پیږي بیا لا مسو الا المطهرون نو په قران مگر پاکان خلق اوس عظمت د قران تنزيل من رب العالمین راتل علی گلی کتاب د جانب رب د مخلوقات ندی او زجر کوي مداهنین ته چې مداهنه چې تا د دایله د دنیا لپاره ګرځو دا ډېر بهتر کتاب اف بهذا الحديث انتم مدهنون اپ دې تازه کلام باندې انتم مدهنون تاسو سستی کوي دوهن ویل کیږي تیل تا دهان تیل ته ویل کیږي دهن دوهن ویل کیږي تیل تا ان چې په تیل په ازو لګره ازو نرم شي کنه نو دارنګي دلم چا تیل لګول تاسو ګل تیل لګي لګ نرم خیره بل نرم کی چې تیل ولا لګول دی ویراو کنه او دا مته لګا نرم بوکو او دا سختینه فکر نو چې نرم یو کی نو ځان تباکو او غنور خلق تباکو تاسو په دې قرآن ته تازه کلام وي الان قرآن خو حدیث نه دی قرآن خو قدیم دی خدای او د فیدبار زمونږ وي چې سوره قرآن وای نو تاسو ته زما تقریبا دا درشتمه دوره چې دلته کومه خپل دا درشتمه را او ما چې کوم دا دروازه کوم درسونه کوم نو ما به تقریبا په دې پیښور کې ځکه ما اول کې 15 شپږ درسونه نو ما په کال کې لکه په حساب 2-3 درس کول ختمونه به کول نو جدي حساب کوم څه شپېتاتیا ختمه ما دغه شانتي کړی شپېتاتیا نو به زیات ما کړی خو لیکن ارض لې چې دوام دا تاسو لګي نه دا زړیږي نه
قرآن کریم کې دا کمال دی چې دا زړیږي نه چې سوره وای دوره تازه کیږي نوې نوې خپل خپل راوځي دا کې وته تازه فدید بار باندې ویل شیخ القرآن خو به درې څلور سوه ځل نه زیات ختم کړو ځکه دا ډېر وخت شو لیکن ارد هغه ته تازه تازه دا د قرآن کمال دی چې سا کال تاسو واورئ ته اوه دا سوره ښکلو نو چې کال له ورته وایي چې دا خو هغې نه ښکلو بل کال دی بل شان دی دا تازه تازه دی دا زړېږي نه نور کتابونه زاړه شي چې یو ځل ولولې په دویم ځل به قابو نه کېږي چې دوه ځل ولولې نو په درېیم ځل به بلکل نه شي وروستی او دا داسې کتاب دی چې یو ځل ولولې په دویم ځل به نور هم شوق شي نو چې دویم ځل باندې بیا ولولې نو بیا به نور هم شوق زیات شي دا داسې مکتب عشق کے انداز نرالی دے کے اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا دادا سے مکتب دے دادا دے عشق کتاب دے چیزی سر تولا گیرے نو بیا چې صورت دی کې وردیم دور بستا شوق زیاتیږي ته بیا وای چې ما شپه ورځ د قرآن خدمت کول شپه ورځ د زړیږي نه په دې د حدیث وته ویلي نو په دې تازه کلام تاسو سستی کوي چې نور کتابونه راخلي یو دا پرې دی کم وخت وتجلون سکم اگر ګردوي تاسو رزق خپل انکم دا چې تاسو تکذیب کوئ د قرآن تکذیب کې په دې کې رزق وګرځو چېرې که موږ قرآن به امیانو ته نه بیانې ولې زبر خفه کېږي نو دا د قرآن ته تکذیب ونه کړه چې قرآن خو راغلی و امیانو له الله خو هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم دا الله غدا چې په امیانو کې پیغمبر راولېږه د دوی د امیانو نه دی یتلو علیهم للی په دې امیانو باندې آیاتو دا الله آیاتونه ويزكي معلم الكتاب والحکمه سورۃ الجمعه آیت نمبر 2 کې امیان راغله هدا امیان ته بنوي ولی چیر بیا امامتی دي دارنګي ګردوي تاسو رزق خپل دا چې تاسو تقریر کوئی د قرآن چې د قرآن په ځای نور کتابونه شروع کړه او په دې پیسې ګټې نو دا تا کار وکړه په قرآن سستی کې کم وخته یو خو عامه معنا ده چې مفسرون کومه کړې ده چې وایي فلان کې سور راوخیږي نو باران به وشي انو وای دا د قرآن تکذیب ته وکړه دغه معنا عامه خلکو کړه خو دغه معنا خوند نه کوي خوند معنا دا ده چې دې سره چې لا مسئول المطهرون نه به پوهېږي په دې باندې مګر پاکان خلک راتلېږل د دې د جانب رب مخلوقات نه دي په دې تازه کلام په بهترین کلام باندې تاسو سستی کوئ چې دا نه زده کوئ نور کتابونه زده کوئ اگر دوی تاسو رزق ستاسو دا چې تاسو تکذیب کوئ د قرآن مجید علوم په کار دي او نور کتابونه زده کې چېرې په دې باندې خو موږ ته پیسې نه ملېږي و نور کتابونه موږ مدرسین به شو سبقونه به پیسې وګټو دا ښه معنا ده فلولا اوس زجر مشرکان ته فلولا اذا بالت الخلقوم نو ولنا کرجورتیږي سامرکان ته وانتم حين تنظرون او تاسو کې ګورئ دي مړی ته چې سړی مري وانا نو اقرب امونګه ډیر نږدې دي مړی ته تاسو دا قرب مت په اعتبار د علم نه ښه په اعتبار د قدرت دی قرب مکانی نه دی چې الله سره نږدې ناشته وانا نو اقرب اتصال بیت کوي به مثال حسرب الناس ربا جان الناس د الله نزدېکت دا به کیفیت دی ابي مثال دی الله د خلق وړونو ته نږدې دی خلق نږدې خدا په اعتبار دغه نه د مکان غره دا په اعتبار د علم او د قدرت ته خام امنګ ډیر نږدې دی مړي دن کیتا تاسو نه او تاسو مونږ نه سمانه ما ته پته ده ما ته پای د بمریه کې د بخکیږي اته دعا نه کوي یو ډاکټر بل ډاکټر فلاولا نو ولینا کچری تاسو نه قبضه ده چا کته ځان د الله قبضه کې نه غني د اولیاء په قبضه کې ځان غني نو ترجون فلولا ترجونها نو ولنو پس کوئی دا روح دی مړی تا دغه بابا ته دی وای کنه چې ژوند دی کې الله ان کنتم صادقین کې جری تاسو رښتینی خپل دا وکي کته د الله قبضه کې ځان نه غني ته چې د الله کتاب ته نه کینی نو مطلب ته د الله بنده نه کنه تو ځان د الله بنده نه غني
کته د الله بنده ځان غړې ته به د الله کتاب نه اخواشوي اته به سستی کوله او ته د الله بنده نه کنه ته د بل چا بنده کنه چې د بل په قرآن باندې نو دا غي تواج د امر له ژوندې کی کنه فلا لاین کون غیر مدینه ته مدینه ته کوي مدینه اجدیر چاپیر دیوالی یندا په دیوال کې بند دي ته مدینه نو دلته ما کینه تاسو نه قبضه چا دا مدینه خار د دیوال په قبضه کې دې کړه دي د دیوال په حصار کې نو کتم د الله په قبضه کې نه کنه ځان نه غني چې موږ د بل چا په قبضه کې بابا جی نو فلولا ترجونا نو ولنو فس کوئی دارو دی مړی تا دی پلار ته یا پلار دی زوی دی مړی یا ضرور کچری ابابا ته دوه کین دا بچ کی نو سو بشارت چې دوی د الله کتاب ته کې ناسو او مقربین نشو فامان کان من المقربین پس کچرو د امړي دن کې د دې کان الله تعالی د الله کتاب خدمت کړو فروح و ریحان نو خوشاله دي او خوشبوئی دي اجنزو نعمتونو دي او مان کانو کچرو دا مړیدون کې من اصحاب الیمین د خي طرفنا قرآن تنازو ډیر خدمت نه کړو خو عقیده سم کړو فسلام لك ویل یقال لهم ویل سلام لك بچاو دې تعالی بچي بچ یت كنت من اصحاب الیمین یت د خي طرفنا واما ان كان من المكذبين الضالين او کچری دا مړیدون کې من المكذبين تکذیب کوونکو د قران ضالین دا وړیدونکو د قران مفضل من حمیم نو مل مسیاده د ګرمو وتسلیت جهنم او د نکیدلی جهنم ته ان هذا له الحق اليقين یقینا دا بیان چې قران کو چې مقربین با اید روح ریحان دي اصحاب الیمین سلام الله کدی او ظالین و مقذبون لنزل من حمیم دی یقینا دا بیان حق دی یا دا بیان حق دی چې لا مسول مطهرون نو پوی په قرآن باندې مگر پاکان دا بیان حق دی ان هذا کن دا بیان لو الحق اليقین خامقا حق دی یقینی یو دی علم الیقین یو دی عین الیقین یو دی حق الیقین علم الیقین دی تو چې سړی ته دیو ثقه سړی دیو نیک سړی د خلینا خبر راشي چې پلان کې دا کارو شو نو دې ته ویل کېږي علم الیقین د یقین راغی د علم راغی خو د علم د یقین راغی په بل سړی په علم باندې یو چې کوم یو د عین الیقین چې په خپل سترګو ویني ایو د حق الیقین چې ته محسوس شي لکه مثال لند ده یو سړی ته جوړ صدور کوي ته علم الیقین راغی چې اور صدور کوي هغه سړی چې تاسو یقین وي چې دروغ نه نو تاسو یقین پیدا چې اور صدور کوي لیکن تاسو پته نشته چې څنګه صدور کوي نو چې په خپل سترګو باندې وګورئ چې لرګي او تواچه یا اسکار هغه سوځي یا کپڑے او تو ورده هغه سوځي نو دا تا علم یقین ته حاصل شو چې کله ته ګوته دن نه کړل لګا ګوته له اوسه ته حق یقین راغی دا قران کریم د حق یقین دی دا سړی له حق یقین ور کوي یندته غشي محسوس کوي د جنت او محسوس شو جنت او محسوس شي چې قران وي ان هذا کنا قران کریم استاد محسوس کړي شو چې جنت کې با اصحاب الیمین ته سلام الله کوي او کوم چې مقربین ته روح او ریحان او جنت او کوم چې تکذیب کوونکو نزل من خمی تاسو یقین حاصل شي کنه د قران نه فسبح باسم ربک نفاقی بیانو دا ذات رفتا چه اللہ پاک دے نائبان نا دولنا دے جزنا العظیم چلوی ذات دے نو مقصد دا صورت تتیمہ دا مخی صورت دا آگی تشریح کو